بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وی نېشنل ګورئ. ګرانو کتونکو، تاسو ته معلومه ده چې یو میاشت نه زیات وخت شو چې د امریکې او ایران ترمنځ شخړه روانه ده. نیغ په نیغه دواړه په یو بل باندې حملې کوي او ظاهره ده چې دې کې د اسرائیل هم یو کردار دی. خو کله چې په دې هر څه باندې مونږ خبره کوو، مونږ پاکستان کې ناست یو یا خیبر پښتونخوا کې ناست یو، نو مونږ بیا په دې خبره کوو چې دې هر څه کې د پاکستان کردار چې کوم دی هغه څه پکار دی یا څه دی. نن به مونږ په دې باندې هم خبره کوو. کله نه چې دغه شخړه مخې ته راغلې ده، مونږ ګورو چې په ټوله نړۍ کې او خاص کر په دې سیمه کې هم سیاسي بحران مخې ته راغلی دی، هم مالی بحران مخې ته راغلی دی او هم انساني بحران مخې ته راغلی دی. په دغه میاشت نه زیات چې کوم وخت تیر شو دی کې خلک جوبل شوي هم دي، خلک وجلې شوي هم دي. دغسې ادارې او نور دفترونه، مرکزونه، سکولونه، کالجونه او دغسې نور ځایونه په نښه کړی شوي دي. په دې باندې به هم خبره کوو. موږ به غواړو چې نن تاسو ته یو مجموعي یو جایزه تاسو ته وړاندې کړو چې په دې یو میاشت کې څه وشو، راتلونکي وخت کې څه کیدونکي دي. موږ وکتل چې د پاکستان په دغه کې چې کوم کردار او خاص کر د خبرو اترو په حواله باندې چې دواړه چې کوم فریقین دي د هغې ترمنځ دی د روغې جوړې دپاره خبرې وشي یا ډزبندي دي وشي یا سیز فایر دی وشي. هغه هم پرون یو مذاکراتي دور وشو په اسلام آباد کې چې پکې پاکستان ظاهره ده چې د هغې کوربه و، په دې کې مصر او سعودي عرب او دغسې ترکیه وه، پکې نور ملکونه چې کوم دي د هغې هم یو کردار مخې ته راغلی دی. په دې باندې به هم مونږ خبرې کوو. دغې دوران کې مونږ ګورو چې مختلف قسمه بیانات د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ لخوا هم راځي او دغسې د ایران لخوا هم بیانونه راځي او هم دړکې چې کوم دی هغه یو بل ته ورکولی کېږي. په عالمي منډۍ کې مونږ ګورو چې یو بیان سره چې دی د تیلو یا د پټرولو یا نور چې کوم نرخونه دي هغه وخیږي، بل اړخ نه چې کله بیا بیان راشي نو هغه بیا راوغورځېږي. خو دا وخت پاکستان کې خلک د دې کشمکش ښکار دی چې دا پټرول به کله ارزانیږي به هم او که نه، بلکې دا خبرونه هم راځي چې نور به ګرانیږي. فیک نیوز په دې دوران مونږ وکتل چې ډېر زیات مخې ته راغلل. د هغې د ویریفیکیشن چې کومې لارې چارې دي په دې باندې به هم مونږ خبرې اترې کوو. بیا د لاک ډاون خبرې کیږي. اول خو چې کله دغه شخړه مخې ته راغله مونږ وکتل چې تعلیمي ادارې خاص کر یونیورسټیان یا کالجونه یا سکولونه چې کوم دي هغه اول د اختر په نوم باندې او بیا د سپرلي د چوټیانو په نوم باندې د 2 هفتو دپاره بند کړی شو. نن تاریخه پورې هغه 13 مارچ پورې چې کوم دی د هغې د چوټیانو اعلان شوی. خو دې دوران مونږ وکتل چې تعلیمي ادارې خو بندې وي، سکولونه، کالجونه، یونیورسټیانې خو بندې وي، خو د دفترونو هغه خلک چې دفترو ته به نه تلل خو سرکاري ګاډي مونږ کتل چې ښه ډېر په دې سړکونو باندې به ګرځېدل. نو سوال دا راپورته کېږي چې دغه لاکډاون یا دا بندیز چې کوم دا صرف د تعلیم دپاره او په دې باندې به د خپلو پوهانو سره خبرې اترې کوو. بیا دغه خبرې هم مخې ته راځي چې ګراني چې کومه دغه به راتلونکي وخت کې نور هم زیاتیږي. خارجه وزیر او ډپټي پرایم منسټر چې کوم دی اسحاق ډار صاحب هغوی به سبا د چین دوره هم کوي. دغه هلې ځلې هم روانې دي د روغې جوړ یا د مذاکراتو په حواله. په دې هر څه به تفصیل سره خبرې کوو. د دې واقعاتو په پس منظر باندې به هم رڼا اچو. زما سره چې کوم میلمانه په سټوډیوز کې ناست دي زه د هغې پیژنګلو تاسو سره کوم. زموږ وړومبی میلمه پروفیسر ډاکټر محمد زبیر صاحب دی. دی د پولیټیکل ساینس پروفیسر دی پېښور یونیورسټۍ کې. ډاکټر صاحب تاسو ته په خیر راغلي وایو. ستړي مه شئ. ډېر شکریه. زمونږ د نننۍ ناستې دویم میلمه سینیر صحافي او تجزیه کوونکی چې په دې هر څه باندې هغې ډېر جوور نظر هم لري. د هغې تجزیې نه صرف دا چې په نیشنل میډیا بلکې په انټرنیشنل میډیا باندې مونږ ګورو چې کله نه دغه واقعه مخې ته راغلې ده. محترم ظاهر شاه شیرازي صاحب زموږ سره دی. سر تاسو ته هم په خیر راغلی. السلام علیکم. ډېر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اول خو راته دا ووایي چې لږ که د دې په بیکګراونډ باندې مونږ خبره وکړو. هغه خلک چې نن مونږ ګوري چونکې د روژې د وجې زموږ دغه خپرونې هم نه وي، زموږ خپل کتونکي د ظاهره د هغوی به دا معلومول غواړي که نه چې دا شخړه کله نه شروع شوه، د دې په شا باندې کوم محرکات و، 28 فروری باندې بیا څه وشو. مالکه په دې لږه رڼا واچوئ تاسو. جی ډېر شکریه ډاکټر صاحب. د ده بیکګراونډ یا پس منظر چې کوم دی که هغې که مونږ ځو نو خو ډېر شاته به مونږ بیا لاړ شو. 1979 نه چې کله نه ایرانین ریولوشن راغلی دی هغې نه پس چې کوم دی د امریکې او د ایران ترمنځ حالات او کوم ریلیشنز دي هغه خراب شوي دي. همداسې اسرائیل او د ایران په منځ کې هم ریلیشنز خراب شوي دي. مونږ به هغه بیکګراونډ ته به نه ځو. خو اوبویسلی زما خیال دی چې ویورز ته به هم پته وي چې د انقلاب ایران نه پس چې کوم دی نو دا یو غټ شفت راغلی و په ریلیشنز. دا حمله ولې وکړه امریکې؟ د دې هغې نه پس ډېر ډیولپمنټس وشو 1979 نه پس.
خو یو دوه ډیولپمنټس په زه د هغې ذکر وکړم چې 2015 کې یو نیوکلیر ډیل شوی و د ایران او د یو ایس په منځ کې او د هغه ټایم چې کوم پریزیډنټ او یو ایس پریزیډنټ براک اوباما د هغه پکې ډېر غټ رول و نو دا یو ډېر غټ اچیومنټ و د ایران او د امریکې په تعلقات کې چې یو پیس طرف ته یو ډایلاګ طرف ته خبره لاړه او چې کوم د ایران نیوکلیر پروګرام دی هغې ته یو لیګل کوریج ملاو شو د نیوکلیر ډیل سره. هغې نه پس چې کله ډونلډ ټرمپ فرست ټایم پریزیډنټ جوړ شو نو هغې نه پس چې کوم دی نو دا حالات بیا واپس خرابېدو ته لاړل. هغې کې یو خو ډونلډ ټرمپ چې کوم دی 2018 کې هغه دی نه وډرا کو د نیوکلیر ډیل نه. سیکنډلی په 2020 کې غالبا 2020 کې چې کوم د ایرانین ریولوشنری ګارډ چې کوم الیټ لیډر و قاسم سلیمانی نو هغه امریکا چې کوم دی نو ووچلو. هغې نه پس چې کوم دی نو د ایران او د امریکې منځ کې حالات چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خراب شول. ټینشن شروع شو په هغه موقع باندې هم یو ایس ایران چې کوم دی نو هغه په میډل ایسټ کې کوم یو ایس بیسز دي په هغې باندې اټیک کړی. بیا چې کوم یو ایس پریزیډنټ دی ډونلډ ټرمپ دا چې دوباره کله منتخب شو نو دا نیوکلیر ټاکس چې کوم دي نو دا دوباره شروع شول د امریکې او د ایران په منځ کې او دا یو توقع یو امید جوړ شوی و چې دوباره به چې کوم دی نو یو ډیل به وشي. هغه په 2024 کې دا یو ماحول جوړ شوی و چې دا به وشي خو هغه ونه شو. په 2025 کې چې کوم دی نو په جون 2025 کې اسرائیل چې دی نو هغه په ایران باندې حمله وکړو څه ته چې موږ دا 12 days وار وایو. په دې دوران کې امریکا چې کوم دی نو هغه هم د جنگ کې شامل شو او د ایران چې کوم نیوکلیر فیسیلیټیز دي هغې باندې اټیک وکړو او دا یې وویل چې موږ د ایران نیوکلیر فیسیلیټیز مکمل طور باندې تباه کړل او همدې سره د اټیک سره هغې د جنگ بندي اعلان هم وکړو چې موږ د جنگ ختم کړو او موږ خپل ټارګټ چې کوم دی نو هغه اچیو کړو. هغې نه پس یو ځل بیا چې کوم دی نو نیوکلیر د دې ټاکس چې کوم دي په ایران او د امریکې منځ کې شروع او د فروری کې شروع شو په دې 2026 کې او بیا نه یو ځل دا انوایرمنټ جوړ شو چې یاره واقعي یو ډیل کېږي لګیا دی لیکن د اسرائیل د پریشر لاندې او د انفلوئنس لاندې هغه ټاکس چې کوم دی نو هغه کامیاب نشو او اسرائیل یو ځل بیا چې کوم دی نو په 28 فروری باندې بلکې دې ځل اسرائیل او امریکا چې کوم دی نو یو ځای په ایران باندې اټیک وکړو. خو بیسک چې کوم هغه بون اف کنټنشن چې څه ته موږ وایو نو هغه بظاهر دی وایي چې دا نیوکلیر چې کوم پروګرام دی د ایران دا زموږ ټارګټ دی خو دې نه علاوه چې کوم دی نو د ایران کې چې کوم د رژیم دی چې کوم د انقلاب نه پس جوړ شوی دی هغه لرې کول هم د دې په یو ټارګټ کې او په اوبجیکټیوز کې شامل. ظاهر شاه شیرازي صاحب اپډیټس هم تاسو ناخلو خو دا ډاکټر صاحب چې کوم طرف ته اشاره وکړه که نه چې ظاهرا خو د نیوکلیر چې کوم انسټالیشنز دي یا اټمي چې کوم هغې سره کومه ټیکنالوژي ده که نه جي په دغه حواله خبره کېږي خو یو د رژیم چینج او بل د تیلو خبره هم کېږي که نه جي اصل وجه څه ده چې زموږ کتونکي په دې پوهې کوي چې لږ ډاکټر صاحب اکیډمیکلی خو ډاکټر صاحب زبیر صاحب پورا تاسو ته یو بیک ګراوند وویلو خو ګورئ زه دا ګڼم چې غالبا د ټوله مسله شروع کېږي د یو ملک نه چې هغه پخپله یو ټیررسټ سټیټ دی هغې ته موږ وایو زاینسټ اسرائیلي سټیټ چې کوم دی بیسیکلی جویش کمیونټي منیم نه چې دا اسرائیل زموږ ملک دی خو چې کوم هغه زاینسټ مایند سیټ والا خلک دي هغه د دې ټولو خبرو نه علاوه چې یا د ایران رژیم دی هغه هارډ لاینر دی 79 نه پس هغه ایکسټریمسټ ټینډنسیز دي هغه بېشک خپل تاسو ګورئ خو یو ټوله غټه وجه چې کومه ده هغه ستاسو په میډل ایسټ کې د امریکې چې کوم الای دی هغه اسرائیل دی صحیح او کم ایکسپینشنس ډیزاین چې کوم د هغې دي د اسرائیل د ایکسپینشن دا دې حصه ده چې ایران یو واحد ګوره یعنی تاسو وروستو کتل د دې چې کوم آرم فورسز چیف هغه چې موږ الریډي ان 2001 موږ فیصله کړې وه چې وی آر ګوینګ ټو ټیک آؤٹ 7 کنټریز سیریا ټیک شو ایجپټ بیا ورسره عراق
افغانستان ایران مطلب دا 15 ملکونه به موږ دلته رژیم چینج هم کوو دا به ټیک ویپ آوټ کوو ریزن څه د پته نشته صحیح زه ګڼم چې دا وخت کې د امریکې په تاریخ کې د ټولو نه یعنی یو ډېر بیوقوف غونتی صدر و د ډونالډ ټرمپ په شکل کې چې هغه اسرائیل پرایم منسټر ټیک شو هغه لګیا دی چې هغه خپل جال کې راوستو او هغه ایران خلاف یو یعنی اګریسیو نس ته لاړو چې هغه اټیک وکړو او هغه مسکیلکولیټ کو کنه چینج خبره مړه دا د بیسیکلی د اسرائیلی هغه پلان حصہ دا چې دا نور ملکونه خو اسیم نیوټرلایز دي چا یو ای هو بحرین دی ګوره خبره به اوس کولاو ځکه کول غواړي چې د میډل ایسټرن ملکونه ایون قطر پورې سعودي عرب کې چې کوم بیسیس دا 14-15 دا د دې ټول ریجن د پاره د تباہي او غټه وجه صحیح او تاسو ګوري چې د امریکای کم پلان او چې موږ به د میډل ایسټرن ملکونو ته تحفظ فراهم کوو د ایران خلاف خو نه پوری ایران چرته سوای د جنگ نه خپل ټولو ګاونډي ملکونو سره چرم پچا باندې نه حمله کړی دا نه د خلاف اګریشن کړی سوای د عراق ایران جنگ نه چې هغه امپوز شو په ایران باندې ټیک اوس اصل خبره ته راځو چې که رژیم چینج وګوري د آی آر جی سی چې کوم یو آیډیالوژي دا یو آیډیالوژیکل سټیټ تاسو کتل تاسو آیت الله خامنه‌ای شهید کو ورسره ټاپ براس هم ټول شهید کو څه چلو شو یعنی کوم میکانیزم دی دغه میکانیزم مطابق ریپلیسمنٹ رالو سټیل دا یو میاشو شو او دا یعنی یو سپر پاور دو سپر پاورز دی یو اسرائیل هم ځان سپر پاور وي څه طریقې سره چې دی ایران ريزिस्ट کو د دې مقابله کو غالبا دا په هیستوري کې بلی کلی کیږي بل ګوري د نیوکلیر خبره ډاکټر صاحب کو زدا غړم چې ایران په خپل د ان پی ټي سیګنیټری دی اسرائیل هغه ملک دی چې هغه ان پی ټي منیم نه او دا هغه الیګل یعنی هغه سره اوسم نیوکس شته نو دا د دنیا یعنی کوم موږ وایو کنه ډبل سټانډرډز دی او خاص کر امریکا لون سپر پاور هغه لګیا د امپوز کوي او خاص طور سره په دې ریجن باندې او هغه تاسو له خبره چې د میډل ایسټرن د عراق آیل دی کو د سعودي عرب دی او کو د کویت دی او کو د بحرین دی بٹ دس از ا پیټرو ډالر اکانومي ایران چې کوم یو ډیر غټ ډنټ دی ته ورکو هغه دی هغه پیټرو اکانومي هغه هم سبوټاج کړه بل تاسو ګورئ څه طریقې سره چې ایران لکه دا جنگ پھیلاو کو ټو د میډل ایسټرن الایز دا الایز نه دي دا فرنٹ مین دی د زاینست لابي یو ایم دی بحرین هم دی او تاسو ګورئ کویت هم دی قطر او امریکا یعنی سعودي عرب کوم ګوري دا ایکسایټ دي تاسو ګوري په افغانستان کې چې څومره اپریشن شوی دا اوس هم خو دي بار وایي چې زموږ خاورنه د استعمال شوی خو غالبا په ایران باندې څومره اٹیک شوی دي دا غیر ریسپانس کې ډېر کول سټریټجی د دې دا و چې هغه الایز ټول د امریکای چې کوم هغه ټارګټ کړي بل ګوري غټ سکسس ته ایران دا مو شو چې میډل ایست کې چې کوم د امریکای بیسیزو فار د لاست 30 ایئرز چې کوم یو میث کریټ کړی چې زبا عرب ملکونو ته او میډل ایسټرن ملکونو ته تحفظ ورکوم هغه میث هم ختم شو هغه اډې تاسو ټولې وکیټ کړې ګورئ نو خبره ډیره کلیر ده چې د جنگ کم مس کیلکولیشنو د ټرمپ او د اسرائیل هغه نن لګیا دی د هغې د امریکن خطې دی هغې د دا چل نه ورځي چې آیا د جنگ نه موږ ځان خلاص کو بند کو که کنټینیو کوو نو هم تباهي ده تاسو ګورئ چې په امریکې کې دننه څومره غټ ريزسټنس دی بل تاسو میډل ایسټرن هغه الایز چې کم قطر د سعودي عرب په شکل کې نن د ټرمپ خلاف خبره کوي زه ګڼم چې لکه دا هغه ایجمنک ډیزاین دی د یو لون سپر پاور او هغه صرف او صرف د خپل مفادات او د ګریټر اسرائیل یا د اسرائیل ایکسپنشن د پاره چې کوم دینو دا ټوله ډرامه جوړه شوې ډاکټر صاحب یو خو ایران چې دنو دا دعوه کوي چې دا کله نه دا شخړه مخې ته راغلې ده نو 1500 نه زیات چې کوم دی هغې د امریکې فوجیان چې کوم دی هغه وجلي دي ډونالډ ټرمپ دا وایي چې موږ دلته رژیم چینج کو خو څنګه ظاهر شاه صاحب وفرمایل لکه په ګراونډ باندې خو څه نشته هغه یو ډایناسټي را روانه ده که نه جي فرسټریشن لیول څه دی جي تاسو پولیټیکل ساینس څه وایي لکه چې مونږ خو دا ګورو چې کوم میډیا ګورو انټرنیشنل میډیا لکه امریکا کې هم د ډونالډ ټرمپ خلاف احتجاج شروع شو څوک زیات فرسټریټډ دي د دې بیانونو په رڼا کې تاسو چې وایي که نه او د دې نه پس لکه واټس نیکسټ که نه چې دا به کله پورې به دا ګوري بغزمان صاحب د بیانونه چې کوم وی په جنگ کې په دوه طرفونو نه دا خو یو پارت اف سټریټجی وی لکه کله هم یو چې کوم په جنگ کې یو حریف چې کوم دی هغه لکه ځان کمزوره شو کول نه غواړي هغه به همیشه همداسې به وي چې ما د دشمن ته دومره نقصان چې کوم دی نو دا ورسول او څنګه چې دا ویل هم شي چې په جنگ کې فرست کیجوالټي از د ټروت رښتیا پکې اول وجلې کېږي جی نو هغه انسان ته پته نه لګي اسپیشلی په دې چې کله هغه جاری وي هغه شخړه چې کوم دی نو دا جاری وي نو هغه دوران کې خو پته نه لګي البته چې د یو اس طرف نه چې کوم استراتیجي دا معافي غواړم
هغه ډېر یو نوې سټریټجي دی ځلې چې کوم دی نو د یو اس طرف نه هغې اډاپټ کړی دی هغه دا دی چې خپل ټارګټس خپل اوبجیکټیو چې کوم دي دا دومره ابسټریکټ وساتئ چې دا پته نه لګي چې تاسو ګټي لګیا یې که بیلي لګیا یې لکه تاسو د ډونالډ ټرمپ بیانات وګورئ وروسته یو میاشت د وروسته یو کال بیانات تاسو وګورئ نو څه داسې واضحه څه کانکریټ هغه خبره نه کوي یو ورځ به یو خبر وکړي بل ورځ به بل خبر وکړي سیلف کنټرډکټري وي نه د هغې اوبجیکټیوز پته لګي یو ورځ وایي لکه چې کله دا 12 days وار شو په 2025 کې نو ټرمپ وویل چې لکه وی هیو اوبلیټریټډ دیئر نیوکلیر فیسیلیټیز مکمل طور باندې موږ ختم کړل اوس وایي چې موږ دا جنگ ځکه شروع کړو چې که دا موږ نه کړی نو په 2 هفتو کې دننه هغې نیوکلیر بام چې کوم دی نو جوړولو ایران که تاسو هغه ټایم ختم کړی نو بیا دا څنګه پاسبل دی نو داسې ستاسو خبره چې کنټرډکټري بیانات او انتر دې چې تاسو خبره یاد وساتئ چې دا میمز جوړېږي که نه چې نو بعضې سټیټمنټس په موږ که دا میمز دی هغه به مغه ویلي وو همداسې ده نو په دې حالاتو کې چې یو خو د یو اس خپل سټریټجي داسې ساتلې ده پریزیډنټ ټرمپ خاص طور باندې چې چونکې ابسټریکټ ساتلې دي اوبجیکټیوز نو د هغې ته فایده دا کېږي چې هغه هر ټایم هم جنگ ختمولی شي لکه چې څنګه هغې په جون 2025 کې وکړل چې بمباري وکړل एकदम مې ویل چې بس جنگ ختم شو دی اوس هم اني ټایم دا اعلان کولی شي چې بس دا جنگ مونږ ریپ اپ کوو مونږ خپل ټارګټ اچیو کوو ولې چې دی څه ټارګټ مخکې نه خولې نه دی په کنکریټ ټرمز کې چې دا زمونږ ټارګټ دی نو د دوران کې دا انسان نشي ویلی چې چا څوک جنگ ګټي لګیا دی څوک بیلي لګیا دی ها البته چې کله مونږ دا ګورو چې یاره په نیګوشیشنز لپاره ټاکس لپاره څوک زیات زور لګي او کوشش کوي چې په ټیبل باندې راشي نو په دې حالاتو کې مونږ ته دا ښکاري چې یو اس دا غواړي چې ایران د ټیبل باندې راشي مذاکرات وکړي او د هغه ریزنز دي د هغه ریزنز دا دي چې کله دا جنگ شروع شوی نو ډېر څه به د دې مایند کې وي د دې کیلکولیشنز به وي خو څنګه چې تاسو ووایئ چېرې د نه مس کیلکولیشن هم شوی دی دا سټریټ اف هورمز والا چې کوم سټریټجي ایران اډاپټ کو دا دین ایکسپیکټ کوله او د دې لپاره د دې سره څه پلانینګ نه و پلان دې سره نه و هغه د ایران چې کوم دی نو دا سټریټجي اډاپټ کړه او اوس چې کوم دی نو کوم د یو اس الایز دي خاص طور باندې یورپین الایز چې کوم دي د یو اس هغې هم امریکا باندې تنقید شروع کړی دی چې دا ستاسو د لاسه چې کوم دی نو دا اوس زموږ اکانومي ته او زموږ ته هم دا نقصان او زور رارسېږي ټول دنیا ته متاثره شوه د تیل قیمتونو څنګه تاسو ذکر وکړل ته نه علاوه تجارت چې کوم دی نو هغه ډسرپټ شو د دې سټیټ اف هورمز بندېدو د وجې نه نو اوس د یو اس امیجیټ ټارګټ چې کوم دی هغه فلحال دا ښکاري چې دا سټیټ اف هورمز کولاو شي هغې نه پس به بیا ګورو چې ایران بنده ولې دا یو خو ظاهر شاه صاحب دی ته لکه دی دا مس کیلکولیشن کې دا هم دی به نه کنسیډر کړي چې دا هم کیدی شي تاسو څه ګڼئ چې څنګه ډاکټر صاحب وویل که نه چې داسې ایکسپلیسټلی اناونس ټارګټس نه و خو که نه هم څه خو بیا ذهن کي که نه جي هغه څه کیدی شي چې هغې نه پس بیا دی ایکسپیکټډلی جنګ بند کړي لکه بختمان صاحب تاسو وګورئ چې د جنگ پلانر چې کوم دی که نه اپیرنټلی د یو اس ډیفنس سیکرټري هغه ورته موږ وار سیکرټري وایو هغه د یو فوج بګوړه میجر دی او زما په خیال د امریکې د تاریخ ټولو نه مطلب کم تعلیمي یافته او نالایق ایډوایزر دی د ټرمپ پیټ هیګزیت خبره کوم چې یو سړی امریکن کروسیډر چې هغه لیکلي د هغه ذهن کرسچن زاینزم او یو ایډیولوژیکلی مس ګایډډ سړی دی او بیا هغه تاسو ګورئ چې څه طریقې سره ګورئ دا ټایم کې زه دا ګڼم چې د امریکې پالیټکس هم یعنی دا ټایم کې تاسو روث چایلډ چباز او چې کوم ویټیکنز پاورفل لابیز دي هغه لګیا دی کنټرول کوي دے آر پارټ اف دیٹ زاینسټ کلاوډ چې هغه د امریکې په سیاست ډېر لوی اثر غورځوي یو خبره دا شوه دویم خبره دا ګورئ دا ټایم د ټرمپ ایډوایزر چې کوم دي دے آر مور انکلاینډ ټورډز the Zionist state of Israel او the Netanyahu چې کوم مایند سیټ دی د هغې سره لکه they are part of the plan زه دا ګڼم چې ټارګټس دا و د ایران ډسټرکشن و ټارګټ دا و د نیتنیاهو چې ایران به په 3-4 ورځو کې کلیپس شي دلته به رژیم چینج راشي دلته به تباهي شي دا د موساد چې کوم چیف و د هغه دا پلان و چې within 4-5 days به دا کلیپس شي تاسو ګورئ پرون د ډي جي وینس او د هغه خپلو کې ټلیفونیک ټاک شوی دی او غالبا
वाइस प्रेसिडेंट چې کوم دی اوس دا ټایم کې هی از لیډینګ ټو ډیفیوز د ټینشن هغه غالبا نتنیاهو په دې خبره باندې ډیر لکه رټلم دی چې وای ستا د ال پلانینګ د وجې دا شي حالانکه زه دا غنم ګوري لکه دا ټایم کې چې کوم سټیټ اف مایند کې تاسو پریزیډنټ ټرمپ دی اٹ دس ایج نو هغه ته خو دا وخت یعنی یقین دی چې د شپې خبره بسارم یاد نه چې ما څه ویلي دي یو صحیح دویمه خبره ده ټارګټس تاغي ځکه نشته چې هغه ټول ټارګټس اچیو کړ تاسو ګوري هغه وایي چې ما نیوی ختمه کړ ما د ایران ایر فورس ختم کو ما چې کوم د سپریم لیډر سره ټول لیډرشپ ختم کو ما چې کوم د ارس ختم کړ او د دې باوجود چې کوم د موږ جنگ غټلې دي نو مطلب ګوري دا نن خبره نه ده ډاکټر صاحب ما سره اتفاق کوي چې د ویتنام جنگ دی بیللې او دی وګټلو دی بیا د عراق جنگ بیللې او بیا وګټلو بیا تاسو ګوري د افغانستان جنگ او بیللې او ویم غټلو بلکې سنټکام کې یو د دې یو فارمر کمانډر نو هغه سره یو ډسکشن و اکیډمیک نو هغه ویل چې وی ریسپیکټ اور آرمډ فورسز الاټ تاسو ګورئ د امریکای ته چې تاسو لاړ شي نو په ایرپورټ باندې اول د ټولو نه پهله د امریکای فوجي ته وی چې وی ریکویسټ the servicemen of our armed forces to proceed to the aircraft ما هغه ته پوښتنه کوي دا بوډا ناشته دا ګډ ناشته دا شل ناشته دے پروسیډ کوي نه دے ولې پروسیډ کوي وی ریسپیکټ اور armed forces نو موږ ته خو ته چې خپل armed forces disrespect کا نو مې تا دیتا سره سکړی دي we they are our brave soldiers but they have lost the Vietnam war they have lost the Iraq war Afghanistan war او اوس هم تاسو سره حال دی هغه ماته چې we still respect them نو ګورئ خبره ده دا چې دا ټایم کې چې کوم مس کیلکولیشن یو طرف ته او کوم چې د امریکای دا ټایم کې د ټرمپ یو یعنی مطلب دا ایډیالوژي وا بیسیکلی هغه ناو دے ار سروینګ اسرائیل دا د ټولو نه غټ هدف وو اوس تاسو ګورئ چې څه طریقې سره ایران دا جنگ ټیکنیکلی دا یو وار اکانومي جوړه کا د سره اکنامک وار شو ګورئ تاسو ټول د سټیټ اف هورمز نه 30-35% ټریډ بند کو 20-25% د دنیا چې کوم آئل ټرانسپورټیشن د هغه بند شو تاسو یورپ پورا کلیپس شو او د کې بل غټ خبره دا ټیم کې چې امریکای ته کم پریشانی ده هغه د خپل فاینانشل کرنچ هم دی تاسو وایي چې $200 بلین راکړي د جنگ د پارنو کانګرس نو ور کوي دویمه خبر دا هر امریکن تاسو دا اوس چې پروټیسټ کیږي ملینز اف پیپل آن د روډ شیکاګو کې په پنسلوینیا کې په نیویارک کې په واشنگټن کې خلک په روډونو دي چې بھئی زمونږ پیسې زمونږ ځوانان زمونږ فوج د اسرائیل په ډیفنس کې ولې تاسو لګي نو ناو د پیپل آر ډیمانډینګ چې نو کینګشپ نو اٹ مینس چې دا ټایم کې اخري چې کوم خبره زموږ په ذهن کې دا چې کوم غټ بلنډر ټرمپ د ټولو بیوقوفیانو نه علاوه کړی دی هغه دا دی چې هی ډیډنټ گو بای د لا هغه نه کانګرس ته لاړو چې جنگ کول غواړم نه چې کوم دی هغه لاړو یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل ته چې زه جنگ کول غواړم او څه وجه ده نن دنیا وایي دا هغه الایز نیټو والا وایي چې بھئی دا جنگ اډو ضرورت نشته مونږ ولې د ایران سره جنگ وکړو they want to do business with ایران نو زه دا ګڼم چې غالبا هغه اهداف هیڅ نشته بس یو هغه ال پلان ډکه خلک وایي چې وایي د جنگ نه د وتو سو دا د دې کمانډرانو ویلي خو زه دا ګڼم چې دې سره ستاسو ټول د دنیا چې کوم هغه د کنه سټرکچر به چینج کیږي میډل ایست کو چینج شو خو یو غټ کار دا شو چې ایران د ریزिस्टنس نه پس د ګریټر اسرائیل منصوبه ډېر هدا پورې تاسو ګورئ نن د نیتنیاهو د اکاونټیبلټي خبره کیږي داغه د کرپشن د کیسز خبره کیږي په اسرائیل کې خلک راپاسېدلي دي دے آر اپوزنګ نو زه دا ګڼم چې یو مس کیلکولیشن د دنیا د پاره خشو دا ټایم دی دا فار د ټایم بینګ به لاس وی اکنامک لاس په می خلکو د پرابلم وی انفلیشن هم زیاتیږي خو ان د لانګ ټرم د میډل ایست په ډیر لوی یو هبي بیا د اکټیویټیز او کې وکه کو تاسو ته پوس کوي بیا هم ډاکټر صاحب نه د پاکستان د لپاره ډیر لوی اپورچونټی ده دا څوک منی کنه منی هغه باندې خبر کو ډاکټر صاحب دا راته وی چې څنګه اوس پراشو چې په دې سیمه باندې اثرات او د پاکستان حواله سره چې کله موږ خبر کو په سیمه خو څنګه ظاهر شاه صاحب چې ټول میډل ایست او دغه باندې اثرات دي کنه موږ وکتل چې ګرانی خودل تم رااله پېټرول دلته ګران شو بیا په دې زوم چې تاسو خبره وکړي چې دا موږ کوم سټریټجی پاکستان خاص تور باندې خپل کړه چې د لاک ډاون خبرې وشوي هفته کې د 3 ورځې چوټیان خبرې وشي ورک فرام هوم خبرې وشي آنلاین ایجوکیشن خبرې وشو دا څومره حد پورې یوزفل د لکه زمونږ د مالی یا معاشي بحران کنټرول کولو کې جی بغزمان صاحب ګوري د دې اثرات چې کم دي هغه صرف سیمه باندې نه دي د دې جنگ اثرات پوره دنیا باندې دي کله چې دا جنگ شروع شو نو خلکو دا یره د دنیا کې د ټول خلکو دا یره و چې دا مونږ چرته د تھرد ورلد وار طرف ته نیو روان او هغه یره اوسه پورې موجوده ده دا چې که ان کیس دا جنگ زر نو درېږي
او دا نور ایکسټینډ کیږي نو اوس هم هغه یره ډېر چې کم دی نو حد پورې موجوده ده چې دې کې نور ملکونه د شاملېدو امکانات دي او دا یو ورلد وار شکل اختیار کولی شي. نو د اثرات صرف د مهنګایي پورې یا نور چې کوم داسې مالی مشکلات دي هغه پورې لیمیټډ نه دي یا څنګه چې تاسو ذکر وکړل چې دا لاک ډاون او داسې قسم میجر چې حکومت هغه شي دي صرف هغه نه دي بلکې دا د ورلد وار شروع کېدو یو ابتدا کېدی شي. نو اثرات پورې خو ما دا خبره کوله. سیکنډلی پاکستان چې کوم حد پورې د کې رول دی څنګه چې شیرازي صاحب وویل چې دا پاکستان دپاره یو اپرچونټي دی. زه به دا ووایم چې لکه کله چې دا جنگ شروع شو نو دا یو ډېر غټ چیلنج و. دا چیلنج چې کوم دی پاکستان په اپرچونټي کې کنورټ کو. چیلنج داسې و چې یو طرف ته یو اس سره زمونږ ریلیشنز ډېر زیات حد پورې امپروو شوي دي خاص طور باندې ډونلډ ټرمپ او چې زمونږ موجوده حکومت دی د دې منځ کې فیلډ مارشل صاحب او جی نو ډېر امپروو شوي دي. بل طرف ته چې کله جولای کې لاسټ ایئر جون کې چې کله د ایران او د امریکې منځ کې جنګ وشو هغې نه پس به ستاسو یاد دي چې د ایران پریزیډنټ پاکستان ته رالو او د پاکستان شکریه ادا کو. هغې هلته پارلیمنټ کې چې کوم دی نو د پاکستان ډېر شکریه ادا کو. حالانکه هسټوریکلی د پاکستان ایران سره انقلاب نه پس ډېر زیات ایگزامپلری ریلیشنز نه دي پاتې شوي خو هغې نه باوجود ریلیشنز امپروو شولو. اوس کرنټلی ایران سره هم زموږ ډېر ښه تعلقات امریکې سره هم ډېر ښه تعلقات. هغې نه پس چې کوم ګورو نو سعودي عرب سره زموږ پر ریسنټ پاسټ کې زموږ سیکیورټي اګریمنټ هغې سره شوی دی چې کله ایران د سعودي کې کوم امریکن بیسز دي هغې باندې حملې شروع کړل. نور میډل ایسټرن کنټریز باندې یو اے ای باندې قطر باندې آذربایجان آذربایجان سره هم زموږ ډېر ښه ډیفنس ریلیشنز دي. موږ هغې سره JF-17 تھنډر چې کوم دی نو د هغه ډیل کړی دی هغې باندې خرڅو لګیا یو. نو په دې صورتحال کې د پاکستان دپاره ډېر دا چیلنجنګ سچویشن و چې اوس د پاکستان وکړي نو څه وکړي. ډېر زبردست طریقې سره پاکستان دا سچویشن چې کوم دی هغه هینډل کو. دا سطح چې دا خلک ډېر تنقید کوي چې دا یو هایبرډ ریجیم او یو دغه چې دی کې د ملیټري سیکیورټي چې کوم دی د هغې ډېر زیات عمل دخل دی. زه وایم که دې کې عمل دخل دی په دې هایبرډ ریجیم کې که د زموږ سیکیورټي ادارو زموږ د ملیټري لیډرشپ د فیلډ مارشل که د دې رول زموږ په ډپلوماسي کې زموږ په فارن پالیسي کې شته دی نو زه خو ډېر زیات قایل شوم د هغې د ډپلوماسي او د هغې د سټراټجي چې په دې حالاتو کې هغې داسې ځان له دا اپرچونټي کې کنورټ کو چې اوس دنیا چې کم دی او د دنیا کې سوپر پاورز چې کم دی امریکا چې کم دی هغه پاکستان ته ګوري لګیا دی. ایران وایي چې زموږ په پاکستان باندې ټرسټ دی. پرون چې تاسو ویل چې د میډل ایسټرن کنټریز چې کوم دي د مصر ترکیه دغه سعودي هغې پاکستان ته چین ته خارجه روان دي سبا که نه جي سعودي عرب ته نو هغې ټول پاکستان ته دې ټایم کې ګوري لګیا دي. د پاکستان انډیا چې کوم مونږ ګورو نو هغې څنګه هغه بوکلاهټ شکار مونږ ورته وایي چې هغه دي. نو په دې حالاتو کې اوسه پورې پاکستان ډېر ټیکټفلی او ډېر بیوټیفلی چې کوم دی نو خپل رول پلی کړی دی او زه دا دعا کوم که پاکستان دې کې کامیاب شو که پیس میکینګ کې که د یو ډیل د ایران او د امریکې منځ کې کولو کې پاکستان کامیاب شو نو زه به دا وایم چې دا داسې یو کامیابي به وي چې راتلونکي زه وایم چې 500 کالو پورې به دا یادېږي چې پاکستان دومره غټ رول چې کوم دی نو دی کې پلی کړی. ظاهر شاه صاحب یو بل اړخ ته ستاسو توجه راګرځوم چې شروع کې موږ خبره هم وکړه تاسو چونکې په دې هر څه باندې نظر موږ وګورو که نه چې کله څه کرونا راځي څه بله څه بیماري راځي څه نور څه آفت راځي یا څه داسې کرایسس راځي که نه جي نو لاک ډاون کېږي چوټیانې کېږي نو دې کې موږ وکتل خلک دا تپوس کوي. زه خو چونکې د ولس نمایندګي کومه چې دا د تعلیمي ادارو نه ولې دا لاک ډاون شروع شي که نه جي یوه خبره. بل د آنلاین ایجوکیشن خبره چې کله موږ کوو دلته خو بجلي نی اول انټرنیټ نی خلک چې دی نو هغه ایم بیز او دا شیزونه اخلي چې ته په غر کې دی او بوټي لاندې ناست دی د لږ وخت لپاره خپل انټرنیټ استعمالوي که نه جي. بل چې تاسو د جمعې د خالي د اتوار چوټي ورکړه چې دفترې به هم بند دي کالجونه یونیورسټیان اسکولونه به بند دي بیا دا سرکاري ګاډې په دې سړکونو باندې څه کوي جي؟ زما په خیال کې
زه دا ویل غواړم چې د اشرافیه ستاسو د ملک چې کومه ده هغه د سیاستدان په شکل کې د بیوروکریټ په شکل کې او ایون ستا چې د پیپل هو میټرز که نه دا ستاسو د 80% خلکو وینس کې لګیا دي. تاسو د ډګاډو خبره کوئ، تاسو لاړ شئ په یونیورسټي روډ باندې څومره چې برانډ دي د هغې مخې ته به تاسو سرکاري ګاډي نه بغیر بل ګاډی نه میلاویږي او چوټۍ پرس چوټۍ پرس دفتر کار دپاره بند دی خو ګاډی زه دا ګڼم ګورئ چې تاسو لاکډاون کوئ، سمارټ لاکډاون کوئ، که تاسو اسټریټي میئرز کوئ نو تاسو ته هسې لکه دلته د 17 18 19 ګریډ افسر لا ریویو او دغه چې کوم دی مونږ ویګو ورکوو یا ولا صرف هغه ورکوو یا لیټسټ ماډرن ګاډي چې د هغه انټایټلمنټ هم نشته. یعنې د کلټس انټایټل سړي ته تاسو لګیایي د 4000 cc ګاډی ورکوي، د هغې فیول، د هغې مینټیننس، د هغې ټول څوک کوي؟ ګورې چې نان ډیولپمنټ ایکسپینډیچرز د پکار دی چې موږ ختم کړو. په سکول بندولو او په مطلب یونیورسټي بندولو باندې مسایل نه حل کیږي. بیا خو پکار دی چې تاسو فیول هم د هغه نه کټ کوئ که نه. ټیک یعنی چې کوم تاسو ګورنمنټ امپلوي دی یا چې کوم انټایټل سړی دی چې هغه 3 ورځې په دفتر ته نه راځي په ګاډي کې، اټ مینس چې تاسو د هغه نه ډیډکشن وکړئ. بله خبره دا چې زه دا ګڼم چې یو میکانیزم نن موږ ته پکار دی چې ایوالو کړو، چې موږ ورلډ بینک نه خیر غواړو، IMF نه خیر غواړو او صرف اور صرف 55-60% بجټ زموږ هم د امپلایز په سیلریز باندې د هغې پرکس پریولیجز باندې بېشک چې فرض که یو ډپارټمنټ ارننګ کوي نو که تاسو هغه ته څه ایکسټرا بینیفټس ورکړئ نو ټیک ده، دا خو په تاسو باندې سټیټ باندې لایبیلیټیز دي. بل خبره دا چې ضرورت څه دی؟ غالبا تاسو کلسټرډ سیستم دی که نه، سیکټریټ پېښور سیکټریټ په یو ځای کې ټول خلک یو هغه ته راځي، 4000-5000 ګاډي ولاړي دننه پکې لکه ځای نه. وټ از دیر اني ریزن چې تاسو د هر افسر د بیل یوازې راځي؟ تاسو دې دپاره یو کمباینډ ټرانسپورټ وکړئ. ټوله دنیا کې یعنې د اسټرالیا وزیر اعظم ریټایر کېږي، هغه خپل سایکل تاله کولاوي په هغې کې نیسي او دلته نیدرلینډ والا سوري نو نن دلته نشي کېدی. ایټلیسټ تاسو دې میکانیزم ته راتلی شي چې تاسو د ګورنمنټ سرکاري ګاډي او فیول ختم کړئ. ریزن دا دی چې تاسو بېشک ون ټایم هغه له ورکړئ چې یاره دا ستا انټایټلمنټ دی، څنګه چې پرایویټ ادارې کوي. تاسو پته اوس پرایویټ ادارو کې ګاډو والا سیستم د فیول سیستم ډاکټر صاحب ختم شو. تاسو بېشک یو سړی د ډېر غټ افسر دی، 25 ګریډ دی که 22 ګریډ دی که 21 ګریډ دی، هغه ډېر زیات کنټریبیوشن د ملک دپاره کوي. تاسو د هغه په سیلري کې لم سم هغه ته کنوینس الاونس ورکوي وذ فیول. د دې ګاډو مینټیننس دا د کرپشن یو ډېر لوی ذریعه. تاسو ګورئ بلینز اف روپۍ چې تاسو خرڅ کوئ او پټرول کو لکه نشته نو پکار دی چې تاسو د ګورنمنټ سیکټر پټرول ختم کړئ. صحیح تاسو له دې له ون ټایم 10,000 20,000 روپۍ 30,000 روپۍ څومره انټایټلمنټ دی ورکړئ چې بھئی دا بل دا چې خپل ګاډی دی والي بالکل سرکار به ولا پټرول ورکړي نو تاسو نه تنخواه ورکوي که چې دا پټرول پیسې بلې به ورکوي. موږ له خو کلم چاره نه کړي نو زه خو یم دغه خبره زه مخې ته راتلل غواړم چې تاسو یو میکانیزم جوړ کړئ، سروس سټرکچر ریوایز کړئ. دا په دې اسمبلیانو کې چې کوم مافیاز ناست دي په کار دې سوچ وکړي که نه روزانه اسمبلي څه دپاره ده؟ لیجسلیشن دپاره ده. نو دلته وګورئ چې MPA په خپله 8 ګاډي ګرځوي، ستاسو یو د 20-21 ګریډ افسر په کور کې 16-17-18 ګاډي ولاړي، لس د پروجیکټ دي، 2 خپلي. نو آیا دا د قوم سره ظلم نه دی؟ ښکاري او دا هغه خلک دي چې پړه لیکه دي، انګریزي ورزي، PCS یې کړی دی، CSS یې کړی دی، لکه موږ خو عام غوندې جاهل خلک یو دومره نه پوهېږو. نو ده ته که فرض کا او بیا کرپشن دپاره دی په هغه د 1 کروڑ روپو ګاډي کې ځي، کرپشن کم ځای کې رانیسي، سبزی والا له ټیله واړو ځي یا تاسو لاړ شئ یعنې پوش ایریاز کې د څیزونو ریټ نشته، ستاسو چې کوم افسران دي نو هغه په د 1 کروڑ ګاډي کې ځي او د 10 روپو د بند ریټ چیک کوي، د ټوت پیسټ ریټ چیک کوي. اوس خو پکې لکه ماشاءالله وی آر ویری جنډر سنسټیو. آی ایم ناٹ سیئنګ خو چې څه طریقې سره زمونږ د چې کوم یعنی زنانه افسرانی دي د هغې بیهیویر کو تاسو ګورئ، تاسو نه به د خپل مردانه افسران به درنه ایر شي. د پټرول والا مسله خو ډېره ورکوټې ده، دا ډېره وړه ده. وخت چونکې ختم شو جی په دې باندې بل دا چې پوره سیشن پکار دی کو بالکل دام چونکې زموږ ژوند سره تړلې خبرې دي. په دې باندې موږ خبره وکړه چې کله نه د امریکې او اسرائیل لخوا په ایران باندې کوم حملې شوي او د هغې په جواب کې چې بیا کومې کاروایانې شوي دي تر دې دمه پورې دغه هر څه روان دي. خو په دې کې ښه خبره دا شوې ده زموږ میلمنو چې کوم طرف ته اشاره وکړه چې د پاکستان چې کوم کردار دی هغه ډېر ښکاره شوی دی پکې او ډېر مثبت په دې حواله هم دی چې د امریکې هم دا وخت پاکستان ته سترګې دي، د چین هم دي، د روس هم دي، د خلیجي ملکونو هم دي، د ایران هم دي، د اسرائیل به هم خو هغه وایي نه. خو او پاکستان دغه کردار چې کوم دی ډېر په ښه ډول باندې لګیا دی لوبوي. موږ وکتل چې
تېره ورځ هم یو د مذاکراتي یو دور وشو د خبرو اترو یو دور وشو دغسې زموږ خارجه وزیر او ډیپټي پرایم منسټر چې کوم دی هغه چین ته روان دی دغسې سعودي عرب سره زموږ تګ راتګ شروع شوی دی په دې لړ کې خبره او یا کوشش دغه روان دی چې دغه جنګ د زر تر زره بند کړی شي چې حالات معمول ته راتلو کې خو به ټایم لګي خو چې فوري طور باندې دغه مرګ ژوبله او دغه ودانۍ چې په نښه کېږي د دې بندیز د مخې ته راشي یا بند کړی شي او دعا به هم دغه کوو چې امن د راشي ځکه چې جنګ کله هم د مسلو حل نه وي او موږ او تاسو له هم پکار دي چې په خپله توګه باندې هم دې کې خپل کردار ادا کړو څنګه چې اخره کې خبره وشوه چې صرف دا حل نه دی چې تاسو اداري یا تعلیمي ادارې سکولونه بند کړئ بلکې نور هم دې سره چې کوم کارونه موږ او تاسو له کول پکار دي یا حکومتونه له کول پکار دي په هغې باندې دې هم سوچ وکړي. ډاکټر محمد زبیر صاحب ستاسو ډېر زیاته مننه کوو سر تاسو راغلی چې ظاهر شاه شیرازي صاحب سر ستاسو ډېر زیاته مننه کوو او ستاسو نه اجازت غواړو. الله پامان.